محترم شریعت په هر حالت کې د انسان رهنمایي کړې ده. دا دنیا دارالامتحان دی. په دې کې په انسان باندې مختلف قسم حالات راځي. کله به مصیبتونه او غمونه، کله به خوشحالي نعمتونه. خو شریعت په هر حالت کې انسان ته یو دستور العمل ورکړی، د رهنمایي کړې ده او دته دا حکم کړی چې د خوشحالۍ په وخت کې د الله جل شانه شکریا ادا کوه، په ژبه د الله تعالی تعریف بیانوه، د ګناه په کارونو کې دا نعمت مې استعمالوه. به الله جل شانه انسان سره د شکرې په ادا کولو سره د نعمتونو د زیاتېدو وعده هم کړې ده. لکه قرآن مجید کې فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. که چېرته تاسو زما شکریا ادا کړئ نو زه به تاسو ته ډېر نعمتونه درکړم، او که چېرې تاسو زما ناشکري وکړئ بېشکه زما عذاب ډېر سخت دی. کله چې په یو انسان باندې څه مصیبت یا غم راشي، لکه څوک نږدې خپلوان یې وفات شي، بیمار شي، فقر و فاقه غربت ور باندې راشي، مالی نقصان یې وشي، د دشمن نه یره راشي، یا په فصلونو میوو کې کمی راشي، نو په دې حالت کې هم شریعت د انسان رهنمایي کړي، د ته د صبر استقامت او د الله تعالی طرف ته د رجوع کولو حکم کړی. ځکه د صبر په وجه انسان ته ډېر اجرونه حاصلېږي، ګناهونه معاف کېږي، درجې اوچتېږي، د الله تعالی رحمتونه پرې راوړېږي، د الله تعالی معیت او امداد ورته نصیب کېږي. الله جل شانه فرمایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. مونږ به ضرور ستاسو ازمایښ وکړو، ستاسو امتحان به وایو، ضرور به تاسو ازمایو، تاسو به د ویرې د ولږې د مالونو، ځانونو او میوو په نقصان سره پیغمبر ته زیره ورکړه. الله جل شانه مؤمن ته داسې امتیازي شان ورکړی که چېرته دی په شریعت باندې عمل کوي نو ته په هر کار کې خیر. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤمن دغه امتیازي شان بیانې فرمایي عجبا لامر المؤمن، چې د مؤمن په حال باندې تعجب دی. ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. بشکره د په حال کې خیر وي او دا شان امتیاز صرف د مؤمن د پاره دی، دا شان او امتیاز صرف د مؤمن د پاره دی. نو کده ته راحت او خوشحالي ورسی او د الله تعالی شکر ادا کړي نو دا هم د د پاره خیر دی. او کده ته ضرر ورسی او د په هغې باندې صبر وکړي نو دا هم د د پاره خیر دی. محترم انسان همیشه په یو حالت باندې نه بلکې په د باندې به مختلف قسمه امتحانات راځي، چې کله په هر انسان باندې خامخا څه ناڅه مصیبتونه امتحانات راځي، نو فکار ده چې دا په دې باندې صبر وکړي، الله طرف ته متوجه شي او دا تصور وکړي چې د کوم رب د طرف نه ماته بشماره نعمتونه ملاویږي. نو که اوس را باندې امتحاناً څه تکلیف او مصیبت راغی نو په دې باندې صبر کول پکار. د لقمان حکیم بارک نقل دی چې د اوله کې د یو مالدار سړي غلام، هغه به د سره د هوښیارتیا په وجه ډېر محبت کول او په خپل لاس به په د باندې د خوراک ښه څیزونه خوړل. یو ورځ دغه مولای یو خربوزه راوغوښتله، هغه یې پرې کړل او په خپل لاس باندې لقمان حکیم ته ورکول. ده به په ډېره مینه خوړه. چې کله دا خربوزه ختمېدو ته نږدې شوه نو دې مولا په ژبه باندې وڅکله او ویې کتل چې ډېره زیاته ترخه وه او دومره ترخه چې د تریخوالي په وجه هغه ژبه پورې شو. بیا لقمان حکیم ته وویل تا ولې ما ته نه ویل؟ دا خربوزه خو ترخه ده، ما به تاله نه درکوله، تا خو دا ډېره په مینه خوړه. ورته ویل که د کوم آقا او مولا د طرف نه ما ته په نورو ورځو کې خواږه نعمتونه میلاویږي نو که نن راته د هغه د لاسه ترخه خربوزه میلاو شي هیڅ پروا نشته، ځکه زما غیرت دا نه برداشت کوي چې زه تا ته ووایم چې دا خربوزه ترخه ده او تا شرمنده کړم، ځکه مې په شوق خوړله. دا شان الله جل شانه د طرفه هم پر انسان باندې هر وخت بېشمېره نعمتونه وي. نو که چېرته کله غم یا تکلیف راشي نو په دې باندې هم صبر پکار دی، شکر ادا کول پکار دی، شکوې شکایتونه نه دي پکار. قرآن کریم او حدیث مبارکو کې د صبر ډېر زیات فضیلت او فواید بیان شوي، تر دې چې امام غزالی رحم الله خپل کتاب کې احیاء العلوم کې فرمایي
چې الله جل شانه د صبر تذکرہ په قران کریم کې صدفاسه او یا فیری کړی د دینه هم د صبر فضیلت او اهمیت معلومې دي په مصیبتونو غمونو تکلیفونو باندې صبر کول او فضیلت دا ده چې صبر کوونکی ته د قیامت پر ورځ به حساب ډیر زیات اجر ورکړي شي ځکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تنصب الموازین ويؤتى باهل الصلاه فيوفون اجورهم چې د قیامت پر ورځ باندې به د انسان تلا قائم کړي شي او د مونږ والا به راوستي شي دوی تبا د عبادت موافق فره اجر په تور سره ورکړي شي بیا بصدقه ورکوونکی حج کوونکی خلق راوستي شي دوی تبا په تور سره د خپل عمل فره اجر ورکړي شي بیا با خلق راوستي شي چې په مصیبتونو تکلیفونو باندې صبر کړی وي نو نه خو با د دوی د پاره تول کولای شي او نه عمل نامه بلکې دوی تبا به حساب به تول ډیر زیات اجر ثواب ورکړي شي به اندازې ثواب ورکړي تر دې چې کوم خلکو په دنیا کې په اطمینان او مزو کې ژوند تیر کړی وي هغوی هلته د صبر کوونکو مرتبه وګوري نو هغوی به هم هلته د ارمان وکړي چې کاش څومره بخوا چې په دنیا کې زمونږ وجود نه هم په خینشیانو سره دا زمونږ وجود نه هم پرېکړی شي خو چې نن مونږ ته هم به حساب دغه ثوابونه او اجرونه حاصل شوي ځکه الله تعالی فرمایي انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب بشکه صبر کوونکو ته د دنیا اجر به حساب ورکړي شي د تکلیفونو باندې صبر کولو دویمه فائدہ دا ده چې په دې سره انسان ګناهونه معاف کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن کله چې یو مؤمن ته سستړیواله بیماری خفګان تکلیف او غم ورسی تر دې چې ازغي په خپل کې لاړ شي نو د دې هر یو په عوض کې الله جل شانه د ګناه معاف کوي ترمذی شریف کی حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه فی نفسه وولده همیشه د فارف مومن سړی او مومنه زنانه باندې د نفس بچی مال په باره کې امتحانات او مصیبتونه راځي تر دې چې د الله تعالی سره به ملاقات وکړي او په د باندې با هیڅ ګناه نه بلکې د امتحانات او مصیبتونو په وجه د ګناهونو معاف شي مشکات شریف کی حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها من العمل کله چې یو بنده ګناه زیات شي د دفع اعمالو کې صدا سنیک عمل نیوي چې هغه د ګناه لري کړی نو الله تعالی هغه په غم او حزن کې مبتلا د دې د بارا چې د دې غم په وجه د ګناه ختم شي حضرت انس رضی الله عنه فرمایي اتا رسول الله صلی الله علیه وسلم شجره فهزها حتى تساقط ورقها ما شاء الله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ونی تراغه هغه او خو ولا تر دې پوری چې الله جل شانه سمرا اوخته عمره مقدار فانی ورنا راوځي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل خامخا مصیبتونه او دردونه تکلیفونه د انسان ګناهونه د دین ډیر زر ختمي څنګه چې مادهونی فانا او خزولا او پانی راوړځي دي یعنی که انسان په مصیبتونو باندې صبر وکړي په دې سره د ګناهونه ختمي دا شانتي صفاکی بالکل دا ګناهونو صفای کی خاتمه کی مسلم شریف روایت ده چې د قریش او ځوانان په حضرت عائشہ رضی الله عنها باندې را داخل شو حضرت عائشہ رضی الله عنها په مینا کې وا دوی خندل دوی ور عائشہ رضی الله عنها پښتنه وکړه ولې خاندې دوی ویل پلانکې سړې د خیمه په رسۍ باندې راو ورځي غریب وا چې سټي مات شو او یای سترګ ځای شي دی ورته ویل تاسو مخ خاندې ځکه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ویلي دي چې ما من مسلمین یشاکو بشوکتین کوم مسلمان چې په خپه کې ازغه لاړ شي یا د دین غټ مصیبت ورته ورسی نو الله تعالی د دې په عوض کې د درجه اوچتوي او په دې سره د ګناهونو معاف کوي کله چې د انسان د فار الله تعالی فنیز
د قربت یو مقام مرتبه لیکل شوی او د دې انسان خپل اعمال دومره کمزوري چې د دې اعمالو فوجه د هغه مقام ته نشي رسیدي، نو الله فد باندې سم مصیبت او امتحان راوړي. کله چې دا کس په دې مصیبت صبر وکړي، الله جل شانه د هغه مقام نصیب کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان العبد اذا سبقت له من الله منزله، چې بشک کله د یو بنده د فاره د الله طرفنا په جنت کې یو عظیم مرتبه مقدر وي، ولیکن انسان دغه مرتبه ته د خپل عمل د کمزوري فوجه نشي رسېږي، نو الله جل شانه دې د خپل بدن، خپل مال، خپل اولاد په امتحان کې گرفتار کړي او بیا هغه ته د صبر توفیق ورکړي تر دې چې د هغې درجې ته ورسي کوم چې الله تعالی طرفه د فاره مقدر. د دې حدیث نه معلومه شوه چې کوم یو بنده په مصیبت او امتحان باندې صبر وکړي، نو الله تعالی دته د آخرت داسې غټي مرتبه ورکوي کوم چې د خپل اعمالو فذریعہ نشي حاصلولی. حضرت برید اسلمی رضی الله عنه سمعت النبي صلی الله علیه و آله وسلم یقول ما صاب رجلا من المسلمین نكبة فما فوقها حتى ذكر الشوكة إلا لإحدى خصلتين، چې کله په مسلمانانو کې یو کس ته مصیبت ورسی تر دې پورې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ازغی تذکره هم وکړه چې د انسان په خپه کې ازغی لاړ شي، نو په دې مصیبت سره دته په دوو کې یو فائدہ خامخا رسي. یو خو الله جل شانه با په دې مصیبت سره د په ګناهونو کې داسې ګناه بخي چې هغه ګناه صرف د دغه شان مصیبت برداشت کولو په وجه بخلی کی، یا الله تعالی په دې مصیبت سره داسې کرامت او مرتبه ته دی رسي چې هغه ته صرف د داسې مصیبت برداشت کولو په وجه انسان رسي. د صبر څلورمه فائدہ دا هم ده، کوم انسان چې په تکلیفونو مصیبتونو غمونو باندې صبر وکړي، شکوې شکایتونه نه کړي، نو الله جل شانه دغه شان صابرینو سره د جنت وعده کوي. ځکه الله جل شانه فرمایي والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیه، کوم خلک چې د خپل رب د خوشالولو د فار صبر او مونږ قائم وي، کوم مال چې مونږ هغه ته ورکړی دا غینا په پټ او ښکارا د الله فلار کې خرج وي، د نیکو فزریه بدی دفع کړي، او دغه شان دغه خلک چې د دوی د فار د آخرت کور دی، دغه کور باغونه د همیشه اوسي. بل ځای فرمایي والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم، چا چې ایمان راوړو نیک عملونه وکړو مونږ به د دوی ته د جنت بالاخانو کې ځای ورکړو، دا اعلان دي بنهرونه بهي دوی او پای کې همیشه اوسي. اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما لعبد المؤمن عند جزاء، چې الله رب العزت فرمایي چې کله زده یو بندنه د خوخي کس واخلم، یعنی د اولاد مور او پلار یا بل نږدې خپلوان وفات شي، بیا د ثواب طلبګار وي یعنی صبر وکړي، نو ما سره د لپاره د جنت نه علاوه بل بهترینه هیڅ بدله نشته، بلکې د تبا په دې صبر کولو سره جنت. حدیث قدسی کې الله تعالی فرمایي یا ابن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم ارد لك ثوبا دون الجنه. اے آدم زویا کته یو د یو مصیبت په وخت کې صبر وکړي او د صدمې په ابتدایي مرحله کې د ثواب طلبګار شي، یعنی د مصیبت په شروع کې د ثواب په نیت صبر وکړي، نو زبستا د فار د جنت نا پکم اجر او ثواب باندې چې راضي کېږم، یعنی تا بد دې صبر عوض جنت کې.